یو پولیس افسر لګی شوی دی او خپل دوست پولیس افسر وجلې دی. داسې وخت رالو چې اوس نه څوک دوستانې ته ګوري او نه پیټي بندې ته ګوري. دواړه خپلو کې خدرینا فرینډز دي د قاتل او مقتول د دوی ثناء الله نوم د خپل په پولیس ډپارټمنټ کې او دوی بیچ میټس یو فلیټ کې به مو اوسېدل. ملزم ہوتا سوریدلی ثناء الله هغه سوې چې لکه مطلب باړو سوچنو کو چې یو خو دواړه پولیس افسران دي او یو مرګریم دي بس چونکې هغې ته دا خطره پیدا شو چې یاره د ما مړی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، په 7 ستمبر باندې د میچنګیټ تاڼي حدود نه د یو پولیس افسر لاش ملو شوی کم چې ډېر بې دردۍ سره وجلې شوی او د هغه د بدن څه حصې هم کمې وې. دې حوالې سره پولیس انویسټیګیشن شروع کړی او دغه پولیس افسر کیس چې کم دی هغې ټریس کړی دی. دا ډېر اهم کیس و د پولیس دپاره او ډېر بر وخت کاروایي کړې ده. دا ډېر عجیبه شانتې کیس دی. یو پولیس افسر لګي شوی دی او خپل دوست پولیس افسر وجلې دی. داسې وخت رالو چې اوس نه څوک دوستانې ته ګوري او نه پیټي بندې ته ګوري. دا دواړه هغه کسان دي چې د دې نه خلکه دا امید ساتي چې دوی به موږ له تحفظ راکوي او انصاف به راکوي، خو پته نه لګي چې هغه څه وجوهات وو. اب موږ تاسو ته په دې ډیټیل کې ښایو چې یو پولیس افسر لګي شو او بل پولیس افسر یې ووجلو. دې حوالې سره به مدثر حیات خان سره خبرې کوو چې دا لاش څنګه ملو شوی او د کوم ځای نه ملو شوی، بیا کیس څنګه ټریس شو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جی په 8 تاریخ باندې سحر تقریبا 8 بجې کنټرول مونږ ته کال وکړو چې د دې تلرځی پل سره دی علاقې نه چا کال وکړو د کنټرول په نمبر چې دلته یو ډیډ باډي پرته ده. زه هماغه ساعت لاړم ومې کتل اراضیاتو کې یو ډیډ باډي پرته وه. هغه ټایم خو شناخت نه کېدو اور داسې نیم مسخ شو د شانتې لا شو. نو بیا مونږ چې کوم خپل آفیسر جو هغه هم کړل، بیا اپریشن صاحب سی سی پی او صاحب ای خپل سپاٹ وزټ کو مونږ هم هغه ځای د تفتیش آغاز وکړو. جی ټولو نه پهله دوی سره چې کوم نږدې څه فاصله کې د دوی گاډی ولاړو، هغه گاډي کې د دوی یونیفارم پروت و، هغې نه موږ ته کنفرم شو چې دا پولیس والا دي. بیا د دوی نوم وغیره موږ ته کنفرم شو. د دوی فیملی ته موږ اطلاع وکړه. هلته نه ډیډ باډي موږ پک کړه. جي موږ پوسټ مارټم دپاره واستوله. پوسټ مارټم موږ وکړو د ډیډ باډي او هغې نه پس موږ خپل تفتیش شروع کړو په مختلف پهلوګانو باندې. هغې نه ټولو نه پهله پکې سی سی ټي وي فوټیجز وجوي، په هغې باندې مو کار وکړو. د چې کوم سی ډي آرز و هغه مو کتل، جیو فینسنګ هم پکې وکړو. په مختلفو پهلو باندې سر موږ په دې کې بیا تفتیش وکړو. الحمدلله at the end of the day بس کیس مو ټریس شو. څنګه چې تاسو وی چې بیا تاسو سی ډي آر وکړو، سی سی ټي وي وکړو، کوم ځای نه کلو میلاو شوه، بیا ملزم باندې کې څو دي او څنګه ورته ورسېدی؟ دې کې چې فرسټ اف اول مونږ د دوی چې کله سی ډي آر انالیسز وکړو نو په هغوی کې د چې کوم دواړه ملزمان دي د دې دواړو زمونږ په سپاټ باندې پریزنس، د دې دواړو یو بل سره رابطې د هغې نه مونږ ته دغه شو. د دې خلاف چې کوم زمونږ شک و هغه ورو یقین ته بدلېدو. نه بعد چې کله مونږ دوی پک کړل، دوی مو انټاروګیټ کړل، دوی د خپل جرم کنفیشن وکړو. جي او تاسو ته په مزه دې کې چې کوم یو ملزم دی دا خو پولیس افسر دی که نه، د بیچ میټ هم دی او کمره کې مور سره یو ځای پاتې کېدو. بالکل جی. دا دواړه خپلو کې خدرینا فرینډز دي د قاتل او مقتول. د دوی ثناء الله نوم دی خپل په پولیس ډپارټمنټ کې او دوی بیچ میټس یو فلیټ کې به مو اوسېدل او پریزنټلی دوی یو پولیس سټیشن کې ډیوټي هم کوله. جي وجه یې څه یاده کړې د ثناء الله چې دونه نږدې ملګری دی ولې قتل؟ وجه د دوی جي همدغه ده چې د دې ثناء الله دی یو ورو د هغوی یو فیملی سره انګیجمنټ شوی او بیا هغه انګیجمنټ کې د دوی څه تنازعات راغلي وو، هغې په بنا باندې دوی هغه رشته ختمه کړې وه. نو هغه د دې مخالفینو هغوی د مقتول سره ډېر ښه ټرمز وو چې کوم د ثناء الله دی اپوننټس وو. مقتول سره ښه ټرمز وو او دوی ته دا خدشه لګېدلې وه د قاتل ته
چیرې د چونکې هغه سره فرندز د خپلو کې نو دنه ماته مرګ خطر لا حق او د ویل چې مختلف اوقاتو کې ماته داسې فیل شو دی به یو ځای ګرځېدل او د ماته دا غوي ډیر زیات خبرې کولې چیرې دا ټول محرکات وجي دا چې کوم پولیس افسر قاتل دی اوس د مرګره مو ده په جنازه کې او په دعا کې شریک شوی بالکل جدي په جنازه کې هم شریک وو په دعا کې هم شریک وو د ټولو نه زیات خدمت ولدی هم په غزا کې کړی دی سر د ایس آی صفدر خان چې کوم لاش ملو شوی دی کې موږ اورو چې دی کې یو پولیس افسر هم دی جی بالکل دا صفدر والا هغه کې مین کوم هغه یو ایس آی سن اولاده چې کوم دی روممیټ اور کورس میټ هم دا اور وجه نه داو بلکې هغه خپل یو مرګري سره مل کې جواد نومه دا مرډر کړی دا وجه نه داو چې کوم سن اولا والا رو اتاولا اور ارشتا ډوري اور تنازع په وجه دا ختم شوی و بیا دی چې کوم هغې سخرو هغې صفدر ته 2-3 ځل جواب کړی و چې یاره د ثناء الله ته وایه چې موږ سره به خبرې به کوي اور جرګه اور ایټسیکټرا بیا دی دوران کې د ثناء الله او صفدر 2 ځل هاتاپایي هم شوې ده په دغه وجه دی وجه چې هغې ورته ویلي چې تور سره میلاو یې ثناء الله ته دا شک و چې صفدر هغې سره میلاو ده ما رور والا زړه سخره ګنې سره دی وجه نه ثناء الله چې دا ویلو چې دا ما باندې راشي زه دینه پهله چې دا مړ کړم سر دا ملزم هو تاسو اورېدلی ثناء الله هغه څه وایي چې لکه مطلب باړو سوچ نه کو چې یو خو دواړه پولیس افسران دي او یو مرګریم دي بس چونکې هغې ته دا خطره پیدا شو چې یاره د ما مړی اور هغې 3-4 ځایونو کې هغه وایي چې ما هغه چې کوم رور والا زوړ سخر و هغې سره دی 3-4 ځل ما میټینګ باندې مو کتلو چې چېرته ناست وو اور خبرې کولو چای وسکلو وایي ما ته بار ذهن کې راتلو چې دا به ما مړی او 2 ځل هاتاپایي هم شوی وه صفدر اور ثناء الله والا جواد په دې کې څه کردار دی دی مرګره ده ثناء الله والا اور دی دواړه مل کې دا پلانینګ کړی و اور دا شی وی رسول ایم پولیس کې دي سر نه جواد پولیس کې نه ده هغه یو خپل دیاړیدارو چونکې دی مرګره ده اور دا ځان سره مرګره کړو او د دواړه مل کې دا کار وکړو سر پولیس خو په خپل دا ټول کیسونه مطلب ډیل کوي نو دی کې دا ملزم چې کوم دی ثناء الله د خپل جرم په عدالت کې منلې دي که صرف پولیس ته منلې نه جی دا جواد چې کوم دا سیکنډ مرګره نن سهار 164 عدالت کې وکړو اور هغې کې د پورا کیس هلته بیان کړو چې کوم واقعه او انسیډنټ شوی اور خپل هم کردار یې وښیلو اور ثناء الله والا مطلب دا اټ از ناو ایډمیټډ ان د کورټ دی په څه بهانه تاسو وایئ چې بوتل یو سر دغه ځای ته دا ایکچولی د ویلو چې دلته موږ ته نارکاټکس والا انفارمیشن ده ثناء الله ورته ویلي وایي راشه چې دا به ونیسو اور موږ به ښه کردګي به وشي اور دا داسې به وشي موږ ته انعام به میلیږي دې وجه نه دا هلته یې بوتلی اسې چې انویسټیګیشن کې وي او آف د ریکارډ دي داسې ملزم پسې یا منشیاتو پسې تللی شي سر ګوره جی دا تڼۍ حد خو نه و خو داسې کیدای شي چې چېرته هارډ پرسوټ کې ښه انفارمیشن نه هلته پولیس افسر خو چېرته هم تللی شي که نه لیکن دا ده چې دا دا وکړو چې یاره چې دا موږ به دا کارکردګي به اور ښه انفارمیشن ده اور څه نقصان به نه وي خو دا الټا گیم و چې ګرانو مرګرو د واقعي ټول ډیټیل تاسو واورېدو کم قتل چې شوی و هغه هم پولیس افسر و چې کم قاتل و هغه هم پولیس افسر و پولیس ډیره بر وخت کاروایی کړې دا ملزمان نیولې دي خو د پولیس اوس هغه د پی ټي بندې پته به اله لګي چې چالان داسې جوړ شي چې ملزم ته د عدالت نه سزا ملو شي